أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیات نمبر 43 سلورم رکو يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تاسو منځ دې کېږئ مانځه ته وانتم سکارا او حال دا چې تاسو د نشې په حالت کې یو حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو یې وایئ ولا جنبا او نه د جنابت په حالت کې مانځه ته نږدې کېږو الا عابري سبیل مگر کتیری دن کې د لارې وای مسافر وای حتی تغتسلوا تر دې پورې چې تاسو غسل وکئ نو شراب په مختلفو طریقو باندې حرام دي رنبای الله فرمایل تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا تاسو دغه انګورونه نشام جوړاو او شیرام ته جوړاو رزق حسن وګوره حرام نه دي بیا الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا شرابو په جواره کې فائدې مشتا خو ګناي مشتا ان وینوي چې ماکو دریم نمبر بیا الله فرمایل چې تاسو مانځه ته نږدې کېږئ نو ما استعمالو څلورم ځل باندې الله بیا فرمایي چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه پرېسته وکړو فاجتنبوه پرېز وکړو هو د هر واحد نه خمر نه شراب هغه جواره نه ازلام نه د ټول نه تاسو پرېز وکړو قصه دا سوا چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ماخام منځ ته مخ کړ او په دغه ټک کې قول یا ایها الکافرون صورت غلط ویل نشای کړي و شراب جایز قول یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون لا لا اتکټ کړ نو چې لا لا اتکټ کې همانه قرآنی کې کنه نو ځنې صحابه کرام سره بیا لاس واچلو او دا واقع نبی علیہ السلام ته پیښ شو نو بیا دغه غره چې مانځه ته نږدې ټیمیو ته پوي کې چیرې مثال په تور باندې زبنه شکه نو ما استعمالو نو مطلب دا چې ماخستان نه پس تر ساره پورې ډېر ټیم دی په دغه ټیم کې استعمالو و ان کنتم او کچرته تاسو مرض او مریضان او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او کس د تاسو نه من الغائط د ډک او د سماتینا کني غایت معنا هغه کنده چې په کوم کې او د سماتیږي په خوا باندې لیټرین او دا نو صحیح دو کنه نو دغه ته اسم د محل مراد رنه حال دغه ته ویل شي په لغت په د عربو په کتابونو کې او په اصطلاح د نحو کې اسم د محل ځای ګره محل شو کنده خو مراد نه حال دی چا کنده کې څه کیږي او لامستم النساء ایاتا سو ټچ کوي زنانا ټچ کوي یعنی جماو کوي عبد الله ابن عباس به هم دغه یي او لامستم النساء لغوي معنی دا او چې تاسو ټچ کوي خزي یعنی جماو کوي خزو سره فلم تجدوا ماء تاسو بیا نموزي وب فتيمموا صعيدا طيبا نو تاسو تیمم وغي په پاکه خوره باندې فامسحوا بوجوهكم نو تاسو مسح کوي بوجوهكم خپل مخونه و ايديكم او لا سنخبل ان الله بشک الله تعالی کان د عفوا غفورا ډیر معافي کون کوي غفورا او ډیر بخون کوي نبی علیہ السلام مبارک ذات الجيش یا بيضا مقام باندې دیو د جنگ جنگی حالاتو کې وو مسلم شریف حدیث ته حدیث نمبر 367 بخاری شریف کې 334 نمبر حدیث ته چې په دغه ټینګ کې د عائشہ بیبي رضی الله عنها هار رخصو چې هار ته رخصو نو صحابه کرامو قافله ټوله ودرېده نیمه شپه د هار په تلاش کې ګرځي چې را هار وګورو ګرځي را ګرځي خو چا بیا نه موته تر دغه پیری چې سبای داخل شو او داسې ځایو چې ته وبو درک نه لګي نو صحابه کرام خپل منځ کې سره لګا هغه چر دا بد شي دا وګوراو د سونه په کار دی هغه په کار دی په دغه دوران کې د تیمم آیاتونه راغله
چې تاسو تیمم وغو په پاکه خوره باندې بدار تاسو پر ټیک دغه کې اعتراض کیږي چې ګوره نبی علیہ السلام ته د هار پته نه و هار وخت دی صحابه ګرځي را ګرځي او سبای په داخل شو دای چې تیمم آیاتونه را مونږ ورته چې نبی علیہ السلام ته د هار پته و لکه څنګه علامه نووي رحمت الله علیه د مسلم شریف په شرح کې لیکلي دي د دغه حدیث لاندې چې نبی علیہ السلام یو څو کسان ولګل چې منډه هغه هار پلان کیږي کې پروت نو چې هغه اوخه پورته کړه د عائشه بیبي رضی الله عنها دا هغه لاندې پروت مخکې تر نه وي ځکه چې تیمم غوندې لویا د لوی خیر نه بدا غون امت محرومه پاتې شوی تیمم خو هغه حکم دی چې مخکینی امتونو کې نو په دا کې حکمت او دغه اعتراض ما جوړوا ګستاخ او بی ادب چې په هر ځکه دا سوچي چې پیغمبر عیب څنګه بیان کړ علامه نووي سے فرمایي چې اسید ابن حدیر صحابي ولګلو ورسره یو کس د نورم او د اومغي اوخه لاندې مطلب جګه هار پروت اجیو پر راغوي چې مخ بیا نه مته بیا یو ته چې منډه لاړ شو ته پروت مخکې زکه نوې چې تیمم آیاتونه راغلل او یو لوی خیر راغی نو دغه وجه نرونو د دین دا ثابت شو چې نبی علیہ السلام مبارک ته پتا وا خود حکمت توجنه چاغه تیمم راتلو نو تیمم آیاتونه راتل دغه وجه نه په اول کې ابتداء نه ونوي علم ترایت نګوري ال الذين هاغي کسانو ته اوتو نصیبا چې ورکړی شوی دا برخه من الكتاب د کتاب نام د يهودو ذکر روان دی زکه چې دا ټول کافران دي او اوس په خیالو کې د گواهی ذکر او د کفارو ذکر نه روان دی لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا دام د کافرو حالت دي زکه چې نبی علیہ السلام سره د صحابه جهاد ته روانو چهار رکش نو دغه کې ټول مطلب چې د کفارو دغه فساد او د شر ذکر دی او دا آیاتونه پر رد دغه کفارو کې نازل دي کاغه کتابي کفار دي او که غیر کتابي دي یشترون الضلالت دوی اخلی گمراهی و یریدون او دوی اراده لري ان تضلوا السبیل چې تاسو گمراه کې د نه غلیارنا والله الله تعالی اعلم خپوه ده باعدائکم د تاسو په دښمنانو وکفا بالله ولیا او کافی ده الله تعالی ولیا دوست وکفا بالله نصيرا او کافی ده الله تعالی امداد کوونکی من الذين زندها کسان نهادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه بدلوي کلمات عن مواضع دا خپل زینونه ويقولون دوی وای سمعنا مونږ اوریدلې دي واسوینا او چې د نبی علیہ السلام محفل نه پورته شینو یې چې مونږ نه پرمانی کړی دا واسمع او چې واسمع او رولو کا غیر مسمع ته اورون کین نه اورول کوا مونږ ته دین بیانوا خو مونږ زړونو ته نه کوزيږي وراعنا او دا يهوديان چې دي راعنا لفظ یې لیم بالسنتهم تاویخ په جبه په دغه خبرو باندې راعنا لفظ استعمالي خمانه ته بلوي وطعنن فی الدین او کنزلی کوي او اعتراضونه کوي په دین اسلام باندې ولو انهم او کچرتا بشک دوی قالو ویلی وای سمعنا مونږ اوریدلې دي واطعنا او مونږه اطاعت کړی نه واسمع او اورا وانظرنا او وګورا مونږ ته لکان خیرا لهم نخام خداب وای بهتر د دوی لپاره واقوم او ډیره برابر خبره بوي ولكن او لكن لعنهم الله لعنت ویلې په دوی باندې الله تبارک وتعالى بکفرهم په سبب د کفر د دوی باندې فلا يؤمنون الا قليلا دوی ایمان نه راوړي مگر لگا یا ايها الذين اے هغه کسانو اوتل کتاب چور کړی شوی دی کتاب امنو بما نزلنا تاسو ایمان راوړي پاغه کتاب چې مونږه نازل کړی دی مصدقا لما معكم تصدیق کون کړي داغه کتاب چې د تاسو سره دی من قبل مخکې د دینه مخکې ایمان راوړو ان نتمسا چې مونږه هوار کو وجوهن مخونه فنردها نمغه واپس کو دا مخونه علی ادبارها پشاګانو د دې مخونو باندې او نلعنهم یان مونږه لعنت وایو په دوی باندې کما لعنا اصحاب السبت لګه سرنګي مونږه لعنت کړو اصحاب السبت هغه ملګرو د خیالي ورځ باندې وکانه امر الله مفعولا او دای کار د الله تعالی مفعولا کړی شوی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويهوديان ظالمانو تاسو چې مو خدا الله محبوبانیو تاسو خو الله سره شرک او وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله، تاسو شرک او الله پاک شرک نه بخي. ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک به چې شرک وشي د سره، ويغفر او بخنه کوي ما د هغه گناهونو دون ذالک چې علاوه د دین دی لمن هغه چاته یشاو چې را دی وشي. و من یشرک واغه توک چې شرکو کې بالله په الله تعالی سره فقط افترا په تحقیق سره وی تړل اسما عظیما لو یغنا. الم ترى آیت نګوري ال الذين هاغي کسانو ته یزکون انفسهم چې دوی پاکوي خپل ځانونه، بل الله بلک الله تعالی یزکی پاکوي منغه تو کې شاو چې را دی وشي. ولا یظلمون فتیلا او دوی سره به ظلم نشي کولای. فتیلا د کجوري د اغه تار په اندازه باندې. انظر وګوره کیف یفترون علی الله الکذب، څنګه دوی تړي په الله تعالی باندې دروغ. وکفا او کافی دی د الله تعالی، وکفا او کافی دی به داسوي، وکفا او کافی دی به دغه ګنا اثم مبین اخکار ګنا. دا د الله سره چې کوم شرک دوی کی بدل دوی د پر کافی. خا په دغه مخ کې آیاتونو کې یو شان نزول شته، هغه دا چې يهوديان نه یو څو کسان مشرانمو او کشران 40 کسان لاړل مکه کافرانو. کعب ابن اشرف چې دای مشر او څنور عالمان ور سره چې مکه لاړل، مکه معظمه خلکو ته یې چې باغ ټیم کې کفار چې تاسو داسې کارو کو مونږ بمل ګرتیاو کو دا مسلمانانو بس بيخي دوی خیر او بس ختم کو. هغه ورته چې را تاسو باندې مونږ ځکه یقین نکوم چې تاسو هم اهل کتاب یو، مونږ ته خپته او چې دا نبی علی السلام د مونږ نه تاسو ته ډیر نږدې دی او تاسو د مونږ نه ورته ډیر نږدې یو، ځکه چې اهل کتاب مسلمان ته نږدې دی. لکه څه خو مانی کنه هم دغه وجه نه نکاح مر سره جایز دی، دا غوي ذبیحه هم خوړای شي حلال شوی زناور. نو هغه ورته ویل چې کوم د کافرو مشرانو چې موږ به تاسو باندې اعتماد الته کو چې راشو د بوتان ته سجده ولګو الا بمومن. نو کعب ابن اشرف و داراغل او بوتان ته سجده ولګل سره دینه چاهلی کتاب دی ګور. او د هغې نه بعد طالب علمانو چې سجده ولګالي ورته وی چې موږ خيو کا نبی عليه السلام خو اجه تاسو څه شي کو، اجه موږ بیت الله شریف صفا کو جوړوي، بیت الله شریف خدمت کو، اجیان له وبویر کو، داسې کو. او محمد علیہ السلام خو توی نش داسې خبرې کې شرع تعلقات مساتو مخکینه دین پر یو پلاران نکونه او دام داسې دي گمراه دي او داسې دي. نو هغه دا خبرې کې نه دغه يهوديان ورته ویل چې تاسو ډېر په حق باندې یو د محمد علیہ السلام ورته دمر ظالمان. او په دې مخ کې آیات کې چې کومه خبره وشوه په دې مخ کې آیات کریمه کې چې هغه کسان چې هغه خپل ځان نه پاکوي، د ځان صفت نه پکار، ځان صفت هغه سړی نه پکار چې هغه نفس چې وي هغه اماره وي، هغه چې د ځان صفت کې نو هغه ته نه پسې شتکړه شي، یعنی هغه فاسق فاجر. داسې سړی چې هغه نفس کامل وي مکمل وي هغه د پاره ځان صفت جایز دی. لکه نبی علیہ السلام فرمایي ز تمام بنی آدم د اولاد سردار یم، ز تمام اولاد آدم سردار یم، تمام بنی آدم سردار یم. پورز د قیامت باندې بل لواء الحمد ما سره وي. نو نه دا اوس د مبارک صفت کړي خو چون کې د مبارک واغه څوک دی چې په ځان صفت کول سره مطلب چې د هغه خبره پزړه کې لوی او ریا نه راځي. نو چې کله زړه کې لوی او ریا نه راځي او ځان صفت کې نو دا کې خبره نشته او کدارات لا نو ځان صفت بیا نه پکا. نو الله پاک د آیاتونو نازل کړي چې اهل کتابو تاسو وګوره اهل کتاب نو بوتان تم سجدي څنګه ولګالي او څنګه مکه کافر ته تاسو د نبی رسول الله نو چاتیو او خيو دینم خ علم ترای تن ګورې الذين کسانو ته تو جوړ کړی شو نصیبا برخه من الكتاب د کتابنا یؤمنون دو یقین کوي بالجبت والطاغوت، بالجبت په بوت سرا والطاغوت او د بوت په ترجمان سرا. عبد الله ابن عباس سے فرمایي جبت بوت ته او طاغوت اجه د بوت مخه ته یو ترجمان ناستو
هغه به ځان نه مطلب چې دا بوت خدا سي کی وداسي کی وداسي کی وداسي کی ها ويقولون او دوی وای للذین کسان تکفروا چې کفر کړي دي ها اولاء دغه کسان اهدا ډیر په هدایت باندې من الذین آمنوا سبیلا دا هغه کسان نه چې ایمان وروړي سبیلا د لارې په لحاظ سره اولئک الذین دا هغه کسان لعنهم الله چې لعنت ویلې په دوی باندې الله تعالی و من يلعن الله اغه چا باندې لعنت وای الله تعالی فلن تجد له نصيرا هرگز به بیان مزید هغه د پارا نصيرا امداد کوونکې ام لهم یشته دوی د پارا نصیب صبر خا من الملک د بادشاہینا دا اهلی کتاب خو ډیر زیات خبيث خلق دي ډیر زیات بخیلان دي آیشته دوی د پارا برخه من الملک د بادشاہینا فاذن په دغه ټیم کې لا یوتون الناس دوی باور نه کی خلق ته نقیره د کجوري د ټکی په اندازه باندې څه شي مشرکانم دي بخیلانم دي نورم خدای وهلی را وهلی دي ام يحسدون الناس یا دوی حسد کوي د خلق سره علامه پاغت سبانه آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضل د خپل فضلنا فقط اتینا په تحقیق سره مونږه ورکړو آل ابراهیم آل د ابراهیم تعالی کتاب الحکمت او حکمت و اتیناهم او مونږه ورکړي و دوی ته چاغه سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام دی چې دا په آل ابراهیم کې را درومي ملکن عظیما لویا بادشاہي ځکه چې ابراهیم عليه السلام خو بادشاہ نه تیر شو فمنهم نزنید دوینا من هغه څوک امن به چې ایمان وروړو په دی باندې ومنهم او زنید دوینا من هغه څوک صد عنه چې من کول خلق عنه د دې ایمان نه وکفا بجحنم سعیرا او کافی د جهنم سعیرا لمبي وهن کوي ان الذين كفروا بشکه کسان چې کفر کړي دي به آیاتنا زمون پایاتونو باندې سوف نسلیهم زرد چې داخل بکومګه دوی نارا ورتا کلما هر کلا نتیجت چې وسوځيږي جلودهم چمړي د دوی بدلناهم بدل بکومګه د دوی د پارا جلودن چمړي غیرها علاوه د دینا بدلی کی را بدلی کی بو اومغه خو بوسی دي نور ابو سی دي نور دا چلا ليذوق العذاب د دې د پاره چې دوی اوڅ کی عذاب ان الله بشک الله تعالی کان د عزیزن ډیر غالب حکیم خاوند حکمت والا مؤمنانو مخه پکېګو والذین او هغه کسان امنو چې ایمان راوړي او عملو صالحات او نیک اعمال کړي سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو دوی جنات باغونو ته تجری داسې باغونه چې روان بوي من تحت الانهار لانداغینا نهرونه خالدین فیها همیشه بوي په دې نهرونو کې ابدا تر تلا لهم شته دوی د پارا فیها پدی جنتونو کې ازواجن بیبیان مطهرتن خیپا کې وندخلهم او داخل بكم غدوی ذلن ذلیلا غنو سورتا غنو سورتا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو د نبی علیہ السلام په دې دور کې چې مکه معظمه فتح شو نو دا چابي چې ودا عثمان ابن طلحه سره ابن طلحه عثمان ابن طلحه دغه سره د کعبه چابي و ٹھیک شو او بویر کول اجان الله او جانډا د جنگ والا دا بنو هاشم سره و نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مطالبه وکړه او وی فرمایل چې نبی علیہ السلام څومره بخی چې دا کعبه چابي موږ سره وای نو الله پاک د آیات نازل کړ چې نه کعبه چابي بیرته واپس کو عثمان ابن طلحه سره ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې تاسو ورکي امانتونه الی اهلها اغخپلو اهلتا چانه امانت واخلې ور کوله امانت کې خیانت نه پکار و اذا اؤتمن خانا منافق علامت ده و اذا حکمتم کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس د خلکو په منځ کې ان تحکموا بالعدل تاسو فیصله کوئ په انصاف باندې ان الله بشک الله تعالی نعم ډیر خدي هغه څه یعظکم چې نصیحت کوي تاسو ته به باغی سره ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله تعالی دای خ اوریدونکو او خلیدونکو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله اطاعت کوي د الله تعالی و اطیعوا الرسول او اطاعت کوي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام و اول الامر او خاوندان د امر څوک دي خاوندان د امر عبد الله ابن عباس سے فرمای رئیس المفسرین چې مراد نه اهل فقه اهل دین اهل فقه
امامان صاحبان پکې راغله کرانه کوم وهابیه غیر مقلدین چې دا اعتراض کی چې تاسو د الله او د رسول اسلام خبر اومنو اسلام کې دو اصول قرآن اور سنت رسول دا خبره خو دوی عام کوي مراد ته نه دی چې اجمام نه منم او قیاس نه منم حالانکه دا دواړه ثابت دي دا شته دی بیع د معدوم دا سه نور ډېرې خبرې دي چې هغه ځنې په اجماع ثابت دي او ځنې په قیاس ثابت دي ها د میخ خوراک دا بالکل په قیاس ثابت دی چلا امامانو وی چیرې بس دا غوای ور قیاس کړ نو هغه فرمایي چې اهل دین او اهل فقه امام مجاهد سے فرمایي چې اصحاب فقه هغه دا ویلي مجاهد سے هم یو مفسر تیر شوی دی په خانه فین تنازعتم کجتا تاسو جګړه شو فی شیء پس شي کې فردوه نو واپس کوي هغه فیصله الی الله والرسول الله تعالی ته او رسول الله علیه السلام ته ان کنتم کچرته تاسو تؤمنون بالله چې یقین کوي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پورې ذخیره باندې ذالک خیر دا ډیره بهتر کار دی واحسن تاویلا او ډیره خدا تاویلا د انجام په لحاظ سره نو يهودي او یو منافق خپل منځ کې جګړه شو په جایداد باندې يهودي ویل چې فیصله نبی علیہ السلام له او منافق ویل چې کعب ابن اشرف له وړو د يهودو چې کوم عالم ګوره دمره عجيبه و دي خلک هغه ورته چې ګوره تاسو نبی دی او دا اچھا نه په دغه خبره کې په حق باندې يهوديو او کعب ابن اشرف چې دا ډېر زیات رشوت خور يهودي ویل چې منافق وی چې راشه بس پیسې به ورکی اته په حق کې به پیسې لوکي نو اخر مطلب چې نبی اسلام دراغله چې راغله نبی اسلام داغه په حق کې فیصله وکړه يهودي ځکه چې حق جوړیږي او داغه نه بعد بیا داسې کارو شو منافق چې راوته چې نه زینه مانو راځي عمر فاروق صاحب له لاړ شو بس دا سړی اجل چې راشي بیا خامخا هغه ځای لمنډه ور وایي کپړو کې و تړې مو ځای لمنډه وایي نه چې عمر فاروق صاحب له دا زنه مان تفسیر کبیر دا واقعا نقل کړي ښا امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې کله ورغلل يهودي ورته چې دا فیصله اول شویم نو او د ما په حق کې کړی د نبی علیہ السلام چې خلک صبر کو زم لګ راوځم تورې راوغست او منافق نه سر قلم خواندې نه کو د خبره سبحان الله سبحان الله سره چې قلم کړو وی چې څوک چې د نبی علی السلام فیصله نه خوشاله نه ما فیصله دا منافق خاندان راغی نبی علی السلام ته شکایت وکړ چې عمر فاروق هم سره ویژنو مونږ کې ساس غواړو نبی علی السلام عمر فاروق سره وغوښتل چې راشه دا کې ساس غواړي هغه ورته چې ما خو بالا قبل خبره وجنه ویژله سینه بس په دا باندې مالکی نه راغله چې دا د نبی علی السلام فیصله ته څل نه تسلیمه او د نبی علیہ السلام فیصله نه منل دا خو بالکل کفر شو هغه ورته چې ښا نو یې د آیاتونه راغلل د چا په تایید کې د عمر فاروق سے په تایید کې چې نه کې ساس دماغ لوټ خپل کار کړي جبرائیل علیہ السلام راغی او وی چې دغه نه پس د عمر نامه فاروق شو ځکه چې حق او باطل جدا کړ نو دغه نه بعد بیا دته فاروق لقب ملو شو علم ترایت نګوري ال الذين غکسان ته یزعمون چې دوی ګمان نه کوي انهم بشک دوی امنو ایمان اورې به ما پاغه کتاب انزل الیک چې نازل شوی ستا او ما انزل من قبلک او هغه چې نازل شوی مخکې دستانه یریدون دوی اراده لري ان يتحاكم چې دوی فیصله یوسي ال الطاغوت هغه کعب ابن اشرف تا وقد امر او په تحقیق سره حکم شوی دی ان یکفروا چې دوی کفر کوي به په د کعب ابن اشرف باندې ويريد الشيطان او اراده لري شیطان ان يضلهم چې گمراه کی دوی دلالم بعیدا په لري گمراهی سره واذا قيل لهم کله چې ویل شي د منافقانو ته تعالوا راشه تاسو الی ما انزل الله هغه څه چې نازل کړی دی الله تعالی و الى الرسول او رسول الله عليه السلام ته رايت المنافقين تبوین منافقان يسدون چې من کوي بخلق عن کدستانه سدودا په من کیدونو سره
فکیف نو څنګه بوي اذا هغه وخت اصابتهم چورسی کی دوی ته مصیبتون هغه مرګ بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عمل چې مخکې لګلی لاسونو د دوی ثم جاءوا کبیا دوی راشي ستاته یحلفون دوی قسمونه خوري بالله په الله تعالی باندې پوه شوي د منافق خاندان راغی قسم خور چې دا ډېر ښه سړی و چاو مې ژلو ان اردنا چې مونږه اراده نه و الا احسان مگر د خېګړې او توفیق او دروغي اولئک الذین دا هغه کسان دي يعلم الله چې په هده الله تعالی ما په هغه څه باندې په قلوبهم چې دوی په زړونو کې دي فاعرض عنهم نو مخواړو د دوی نه وعظهم او نصیحت وکړه دوی ته وقل لهم او ایا دوی ته فی انفسهم د دوی په زړونو کې قولا بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله اے نبی علیہ السلام منصب بیانې چې د نبوت کومه درجه نبی داسې نه چې عام انساني الله نبی ټاکي دغه لپاره چې د الله پاک د خبرو ترجمانی وکي د الله پاک د دین رسونه وکي د الله پاک د دین وضاحت وکي خلکو ته او د کفر او د شرک تیاری ختم کی وما ارسلنا او موږ نه لګلې من رسول یو رسول مبارک الا ليطاع مگر د دې لپاره چې اطاعت وشي باذن الله په حکم د الله باندې دغه نه دا ثابت شو چې پیغمبر نه ګناه نشي دغه ته ویل شي عصمت انبیاء ځکه چې نبی د دغه لپاره ولګل شو چې د الله د خبرو ترجمانی وکي او خلک خبره ومني نو خلک خو به خبره اتمني چې کله د ګناه نه کی کنه اسنه چې خلک په دا کې اطاعت وکي چې ګناه کې نو ګناه تی نشي نو ځکه اطاعت مطلب چې صحیح ده ولو انهم او کچرتا بشک دا منافقان اس باغ ټیم کې ظلم او چې ظلم کړي وای انفسهم په خپل ځانونو باندې جاءوکا دوی راغلی وای استاتا فاستغفر الله بخنه غوخته وای د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوخته وای د دوی د پاره رسول الله علیه السلام لوجد الله خامخ دوی بیا متله وای الله تعالی مندله به الله تعالی توابن توبه قبلون کوي رحیما ډیر رحم کون کوي نو علامه قرطبی رحمت الله علیه لیکلی چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس یو اعرابی راغی او د قبر مبارک خوري په ځان باندې شانلی او وی فرمایي چې الله په قران کې ویلي چې کله ظلم کو راشو دله تاسو خو دغه دنیا تشریف وړی دی اوس په موږ څه کو چې د قبر نور ته आवाज شو چې قد غفر الله لك الله تعالی ټول ګناهونه بخلی نو غرض دا چې نبی علیہ السلام زیارت لا تک دا بالکل باعث خیر دی باعث برکت دی ابن تیمیہ لیکلی دی ابن تیمیہ چې د نبی علیہ السلام زیارت لا تک چې دا حرام دی او دغه نامې اوس وخت کې خلک مدرسو باندې کی څومره د افسوس خبره بالکل لیکلی دی یقینا لیکلی دی په دا کې هیڅ شک نشته ابن تیمیہ لیکلی چې د نبی علیہ السلام زیارت لا تک چې دا حرام دی بالکل حرام دی مونږ ورته چې نه حرام نه دی که حرام وای نو صحابه کرامو په مطلب چې دا سفرونه نه کولای که حرام وای د نبی علیہ السلام دغه حدیث څه مطلب چې من حج ولم يزورني فقد جفاني چا چې حج وکړو او زما زیارت یې ونه کړو د ما سره ظلم وکړو پات شو دا خبره ابن تیمیہ دا دلیل پیش کړی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې سفر نه جایز مگر درې جمعتونو ته مسجد اقصی بیت الله شریف او مسجد نبوي نو عجیبه خبره خدا خو په مسجد نبوي کې د مبارک زیارت ته کړه اول خو دغه حدیث تلک سوچ پکار دی ٹھیک نو او دویمه خبر داو چې دغه دا مطلب نه دغه دا مطلب چې دغه درې شي نه سفر دنیا خلک بار ملکو له څه نه دغه بیا دا پکې راغله دغه حدیث مطلب دا دی چې سفر نه پکار د دغه درې جمعتون نه علاوه بل ځای ته پنیت ډیر ثواب پنیت ډیر ثواب یعنی څه مطلب دا بنې چې زه کراچۍ لڅم نو مکې نه ډیر ثواب دی مدینه منورې نه ډیر ثواب دی یا مسجد اقصی نه ډیر ثواب دی دا بنې فضیلت هغه بنکې دا بنې چې دغه درې نه ډیر ثواب دی بلکې دا به یې چې دا ز درومم دغه لپاره چې زه ګناګار یم الته نبی علیہ السلام مبارک د خپل التجا کوم لکه دغه کې ډیرو خلکو خبرې کړې دي هغه حوالجات خو به ته برابر کو چې باقاعده انسان له تک په کار داسې دی نبی علیہ السلام زیارت مبارک له چې ویر شیلتا او په هغه ځای کې مطلب نبی علیہ السلام مبارک ته فرمای چې اے نبی علیہ السلام مبارکه ما خدا الله نه بخنه وغوښته اوس تر الله بخنه وغواړم
نو باقی دا هغه تعالی مطلب چې بخنه غواړي هغه تعالی د سلام جواب درکړي هغه مطلب چې تاوینی او هغه ته مطلب چې الله تبارک وتعالى ډیر څه ورکړي. وګوره منافقانو ته تاسو راشو نبی علیہ السلام ته فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك نو ما د قسمی د تا پر رب باندې لا يؤمنون چې دوی به ایمان را نوړي حتی تر دې پوري يحكموك چې دوی فیصله کوونکې جوړ کیستا فيما باغ خبر کې شجره بینهم چې په خشوي د دوی په منځ کې ثم لا یجدوا بیا دوی بیان مضیفی انفسهم په خپل ژوندو کې حرجن ستنګي مما د هغه څنګه قضوی ته چې تا فیصله کړی وي ويسلموا تسلیما او دوی مکمل تور باندې تسلیم شوی نه نو هغه پیر دوی کامل مؤمنان نشي جوړیدای ولو ان او کچرتا بشک مونږه كتبنا فرض کو علیهم په دې منافقانو باندې ان اقتلوا انفسکم چې اوجنه خپل ځانونه او اخرجوا یا اوزه من دیارکم د خپل کورنا ما فعلوه دوی بونه کی دا کار الا قلیل مگر لگ منهم د دوینا ولو انهم او کچرت بشک دوی فعلوه کی ما هغه یعزون به چې نصیحت کول شي دوی تپاغي سرا لکان خیر لهم دا ډیر بهتر وای د دوی لپاره واشد تثبیتا او ډیر زیات سخت وای تثبیتا د ثابت قدمه په لحاظ سرا و اذن او په دغه ټیم کې لا اتیناهم خامخامون براغلی وای دوی تمل لدنا د خپل طرف نه اجر عظیما په لوی اجر باندې ولا هدیناهم او خامخامون به هدایت کړوي دوی ته صراط مستقیمه دنه غلیاري و من یطع الله والرسول هغه څوک چې اطاعت کوي د الله تعالی والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاولئک مع الذین دا کسان به هغه چا سره وي انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې من النبیین د انبیاءنا والصدیقین او د صدیقیننا والشهداء او د شهداونا والصالحین او د صالحین وحسن اولئک رفیقا او څومره ډیر خدي دغه کسان رفیقا ملګری. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنہ مشکات شریف حدیث ده ژاړي نبی علیہ السلام لراغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا دنیا باندې خو مقتا ته ګورو چې کله دغه دنیا نه موږ لاړ شو جنتون لا لاړ شو مثال په تو جنت لا لاړو په جنت کې به تا ډېر اوچته مرتبه وي موږ به تا دیدار بیا څنګه کو ګوره صحابه کرام سره د نبی علیہ السلام د دیدار د نبی علیہ السلام د ملګرتیا او د نبی علیہ السلام مبارک سره د ناس ته پاسته د رقم وګوره دا به څنګه چل شي. نو هغه ورته فرمای نبی علیہ السلام مبارک چې صوبان ژاړه ما ژړلې چې دا به موږ څه کوو خو تا نه بغیر بالکل یو ملت نه تیری نو هغه جنت ته ورکشي چې تا ملاقات پکې نه هغه جنت خوان بسوي چې تا ملګرتیا پکې نه نو دا آیات بیا راغله چې څوک هم د الله او د رسول الله مبارک اطاعت کی دا به انبیاء سره وی صدیقین سره وی شهدا سره او صالحین سره په درجه کې به یو درجه کې وي خو مراتب بیا جدا جدا دي مراتب بیا جدا جدا دي ښا ذالک الفضل دا فضل دی من الله د الله تعالی طرف نو کفا بالله علیم او کافی دی الله تعالی علیم ډیر پوها. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم منافقان دي کنه ګرځي راګرځي احتیاط کو مؤمنان منافق او مسلمان لږ چھان بین کو ډیر احتیاط کو ځکه چې څوک درته نقصان ونه رسي. اے د ایمان خاوندانو خذونی سے تاسو حذرکم احتیاط خپل فن